نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابی دی ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک هغه هم دې غزا کې شامل و قضاء الہی سراغت هم په دې غزا کې وفات راځي عبداللہ ابن مسعود رضی الله مبارک فرمایي چې ما د قافلې په دې لخر کې رڼا او کتل د شپې په حساب باندې ما وی چې دا رڼا د سشي دا د چرنا تور ورسېدلم ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قبر تیار شوی دی لاندې په قبر کې مبارک اول سملاستو او بیا رافاسېدو بیا فرمایي چې زما دارور مال را کوي عبداللہ بن مسعود سے فرمایي چې قسم دی ما ارمانو کو چې کاش دا نن ورځ مرګ مال راغلی وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په قبر کې پروت وي او بیرته ویلې وي چې دا ورور زما مال راکړي چې کېدم کاش چې دا مرګ زما وي ټول صحابه کرام تقریبا دا تمنا ښکارا کړل عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی الله عنه دته ذوالبجادین ولې وي دی وړو کې معصوم چې کله ایمان راوړو ایمان هم د واقعا ډېره دلچسپه او ډېره ناشنا واقعا وا هغه ډېر تفصیل غواړي مختصر شوی دی په دې لاره کې ناسو وړو کې معصوم او د بادشاہ زوی ډېر مالدار او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک واقعات د چا اوریدلی دا سه یو پیغمبر د اخر زمانه ډېر بهترین انسان دی بس دې په عاشق یو تمنا لرله مدینه منوره تلو د پاره یو قافله سره مدینه منوره تلاړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو اکم غیبی محبت چې وی نبی علیہ السلام ولیدو مخامخ نورم سیواش د 2000 یا د 2.5 دینار جوړه چې کم د پتن باندې پرتا و چې نبی علیہ السلام سره ملاقات کړي قیمتي جوړه و کډیر مالدار و نبی علیہ السلام ورته تلقین د ایمان ورکه وړکه معصوم د ایمان راوړو بیا ته مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې کور تلاړ شه خو چې چا سره ملاويږي ورته وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ته چې څنګه کور تلاړ په پلار باندې سلام کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پلار پوښ هغه مجوسی ودا درته چا خو دي او ته بی دین شوی او معصوم یې فنور سره پوهیږم خو دار ته نبی علیہ السلام ویلی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چا سره به ملاوي دا سلام به فورا چو د بعض خلکو پازړه کې بل سلام اورېدو سره د ایمان هغه جذبه را پورته کېدله څوک په اسلام سره هم مشرف شو او پلار دې خو ته خپزت کې راغی بیا پیغه پابندي ولګوله چې خبردار ګوره مدینه منوره ته بیا لاندې شي کنه دا سیده عمل بدر سره وکړه نو دی بیا په لار کې ناسو چې د مدینه منوره کوم قافله براتله هغه نه به تپوس کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه حال باندې چې هغه به دا حال بیان کړي په هغه به غزړه ته سکون ملاو شو ورکه معصوم دی اخر کار دا محبت ډیر زیات غالب شو ځکه نبی رسول الله مبارک یو کړه تلیدلې بیا وتا هجران په مینس کې راغی د دې هجران برداشت ونه کړي شو معصوم دی اراده وکړه چې هر سکیږي د دې ځن روانه کې مدینه منوره ته چې کله کور کې دا خبره وکړه پلارو تقار شوی خبرې مکه هم دلته زما سره اوسېګه مدینه منوره ته بنځي بادشاہي زندگی دا نمازو زندگی دی دا ویار څه چې دا تا ته پرېدم خداغه د غلامۍ زندگی ته زم چې ما کم خون لیدل ما کم رنگ لیدل دلته نشته چې خو وسه په او کو پلار په دې پوښ چې دې نه ساري دې له ستروان شو قیمتي جوړه تاسو ویل چې پتا نه فرتا وا وسې کس ورولې دا کمیس دی وباسا چې دې سلک مخ کې لاړه کس په لاړه کمیس ته لړک دې پلار مقصد دا چې دا کمیس ته لړکم دی ور واپس شي او کمیس سره چې کتیو است بیا هم هغه واپس رانه مخ کې روان دی پلار خپ غوسه کې راغی ورشه او دا لنګ او دا پرتوک ته نوم لړک دقه سي لغړې ولېګا چې په سورغه هغه لنګ تم لړک ماشوم دی ام بدقه حالات باندې راغل لغل روان دی لامور چې هر څنګه خدا مور ډېر مشفقي د دې زړه ډېر نرمي دې چې د خپل بچی د حالات ولیدل چې دا دومره مالدار بچی دی دومره محبت لري د نبی له سلام سره
دې چې مدینه منورې ته وردن کیږي په داسې حال چې د په وجود پسې کپړې نه دا بسنګ حالاتي نو اوس ښه شان ته ټاټه وکړو ټاټ کم ساورو څه چې بکې وغیرہ دا کې خو دل کېږي دا غیا هغه وکړو د خپل بچی ته ورګزار ک اے بچیا په دې باندې ځان پټ کا مدینه منورې ته ځان ورسوا دا ټاټ ځان نه راتاو کله چې مدینه منورې ته نږدې شو نو هغه ټاټ راواغستلو هغه په مینځ باندې دوک یو نه د کمیز په شان تزان ټول تاو کو یو د لنګ په ذریعہ باندې لنګ وهلو دوه کپړې چې کم دی د دینه جوړې کړې نو بجادین دا تسنیه د بجاد دا او بجاد سخت کپړو ته ویل کېږي نو دا دغه سخت ټاټو دوه کپړې شونه بجادین او تاسو کوي زل بجادین دوه کپړو او دوه ټاټونو خاوند چې کله نبی له صلوات و سلام په نظر ولګي د جاړي ورکو په جان د چدا خوا وړ کې معصوم دی عبد الله بن زل بجادین رسول سلام چوکه ته بجاړاش او ته فرمای ته چې پرون په اسلام حالت کې نه وي د اسلام نه بهر حالت کې وي ستا په وجود باندې دومره قیمتي کپڑا لګېدلې و نن چې ته اسلام ترالی نن چې ته زما غلام شولې ز تاګورم ته پټاټ کې رواني رسول سلام په وجاړل عبد الله بن ذوالبجادین رضی الله عنه مبارک متقزه فاتشو مور پلار دغه ځای پرې خودل مدینه منوره کې رهائش پذیر شو دغه غزوه تبوک ته چې حاضر شو قضاء الهی سره وفات بیا نبی اسلام سره څومره شفقت کوي په قبر کې او ته خپل باندې مبارک سملاستا او بیا وې زما ضرور ما ترا کې چې زې په لحد کې خپل کې دما او حدیث پاک کې راځي مبارک فرمای چې زما د وجود ټوکړه د چا د وجود سره ولګیدا الله تعالی په دغه وجود باندې د جهنم اور حرامي تم رمینه ورکړه دومره شفقت ورکو چې اول ورته په قبر کې سملاستا ځکه دا قبر سره د نبی صلی الله علیه وسلم وجود ولګیدا بیا دې په قبر کې په خپل لاس دی لاس ته د وجود سره لګي کمزې چې مبارک سملاستل هغه زې سره د وجود لګي دومره قدر او قیمت چې نبی اسلام ورکو شفقت چې ورکو دا پدې چې د محبت ډیر زیات وو محبت ډیر ناشنا شی دی صحابه کرام ټول د الله تبارک وتعالى د دین ګلان دي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک عاشقان پتنګان دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک چې الله تعالی د دومره شرافت ورګي د مبارک مين ډیر زیات و د نبی صلی الله علیه وسلم سره دار چا مين د نبی صلی الله علیه وسلم تفاوت خو لري کنه د چا لګه د چا ډیر امور بلار سره هر سړی مين کوي کنه هر بچي سره مين کوي او د چا لګه د چا ډیر په بد خو یې څوک نشي پیرزو کوله خو کموت خو یې خامخا نو په دغه محبت په اندازه چې ته څومره محبت لري دومره به الله او رسول ته نږدې او څومره چې هغه محبت ته کمیږي هغه نزدېکت پم را کمیږي نبی صلی الله علیه وسلم غزوه تبوک نه راوپس کیږي ځکه چې ته حصول هوش ولا مدینه منوره ترازی پلار باندې چې رکل راځي دغلت یو مسجد راځي چې د خلکو نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړو د الله رسول ته براشم ته د جمعات کې منځو کې دا چې کله غزوه تبوک ته نبی اسلام وته ورک ورته فرمایل چې دا جمعات تاسو څه د پاره جوړ کړي دي هغه ته ویل دا جمعات مونږ دې د پاره جوړ کړي دي دا بل تاسو چې کوم جمعات خوا کې جوړ کړي هغه د خلکو نه لګ لري دي نو کوم خلک چې بیمارانی هغه ورته نشیتلې بارانی غلې دا سیلې دا تیار دا نشو ورته څوک حاضر دي نو موږ د مخ دی خو ته کلی په منځ کې جمعات د دې بل جمعات نه نږدې دې طرف ته جوړ کو وجداوا چې دا خلک په دې کې خپل منځ ادا کوي او دغه بل جمعات ته نشیتلې نبی اسلام مبارک فرمایل چې اوس کوم د تبوک غزا د پر روان یو دغه تیاری ده او چې کله زه دغه نه را واپس شم بیا به زه درځم او د جمعات کې به مونږ کوم نو چې دا غزا کله ختم شوه او نبی اسلام را واپس کېده نو دغه جمعات هم په لار کې راته چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات ته اراده ولرله چې زه ورشم دغه د خلکو کم تمنا ده پوره کم متصل الله تبارک وتعالى د طرف وهراله چې دا مسجد ارار دی دا د مسلمانانو د اتفاق ختمولو لپاره جوړ شوی دی دی پسې کسان اولګه دا اوس وځوا دا ختم کا کدی خو باندې دا کې اوکړه ظاهر کې چې دا بل جمعات لري دي تاسو تلې نشي او دې ته بیماران نشیتله هم بدا جوړ کونو بیماران به کې منځونه کې وغیرہ وغیرہ دای بانی کولی نور د دې په ځونو کې نفاق دا چا چې دا جمعات جوړ کړو
او دیو دغه بل جماعت ته چې نږدې ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه وفات کړي دي دغه اتفاق اتحاد ختمول غوښتل نبی علیہ السلام پس صحابه کرام ولېګل دغه مسجد ضرار چې الله تعالی قران کې په خپل او تویل چې دا مسجد ضرار معنا دا ضرر ورکون کې د مسلمانانو ته هغه وران کو دا غزنه ختم ک مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته را داخل شو کله چې مبارک مدینه منوره ته را داخل شو د سفر نه واپس کېدو طریقه د نبی اسلام دا و چې مدینه منوره ته براغن اول بکور ته نو اول په مسجد نبوي ته الته مبارک دوه رکعات منځ کو دا غ دوه رکعات منځ کول نه بعد بیا نبی اسلام کوته مبارک مسجد نبوي ته داخل شو دوه رکعات منځ وکړو بعض کسان چې کم پاتې شوی تقریبا تاریخ لیکي د اتیاو نه لپاسه کسان هغه د غزانه پاتې شوی په عذرونو باندې چول کې دغه موږ ذکر 13 جمعه باندې کړو را لقسمون خرید الله رسول متدع عذر بديع عذر لانه داس او مغاغس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ظاهری عذر قبول کو به صحیح شول چې داس خپل عذر نه لري او قسمونه کوي ظاهر تماو قتل په ظاهر مستاسو عذر قبول کو باطینی معاملات تاسو چې تاسو سنیت او رښتیا دې دروغ دي هغه مو الله تعالی تاسو پرلی تر څو چې تاسو فیصله نه راغلی بس تاسو عذر ما ظاهر کې قبول کړ او تاسو تماویل درې کسان صحابه کرام دې پاتې شو چې هغه څه عذر دې نه لرلو او بغیر د شک او شبهه نه پاتې شو چې پای کې کعب بن مالک رضی الله عنه یو پکې مراره ابن ربيعه یو پکې هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا درې صحابه پاتې شو دا کعب بن مالک رضی الله عنه چې دا کسان وکتل چې هر یو راضی خپل عذر پیش کړي چې ما د دې عذر په مطابق پاتې شوم څو کوئی دې عذر باندې پاتې شوم ډېر وړاندې شو نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو مبارک جمعات کې ناشته چې کله نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو دې فرمایي نبی السلام ما ته وکتل او داسې مسکې شانته شو خو دا مسکې کېدو کې غصه وه که سړی چې چا ته وګوري داسې مسکې شي خو مسکې کېدو کې هم غصه وي وي داسې د غصې په شکل کې ما ته وکتل او مسکې شو او راته وویل چې ته چېرته پاتې شوی وې ته ولې غذا کې شامل نه شوې ما ورته د الله رسوله که دروغ درته ووایم نو ټیک ده چې اوس خو به زه تاسو ته عذر وکړم تاسو په زمانه راضي شئ لکه د کسانو چې کوم دروغ وویل او عذر یې پیش کړ خو که زما حقیقت حال تاسو ته وروسته ښکاره شي نو بیا به رانه ناراضه یې بیا به رانه خفه یې اوس درته رښتیا وایم که رانه خفه هم شئ خو زما یقین دی چې وروسته به معامله صفا شي تاسو بعد کې به زمانه خوشحال شئ که رښتیا معاملې حدیث پاک کې راځي کنه اسید قینجی دی یو واقعیت فکر وکي سیب د رښتیا په بنیاد چې سړی رښتیا وایي دی الله تعالی څومره بچ کوي او چې دروغ وایي نو څنګه خراب وي د نور ټول دروغ ویداتیا نور پاسه کسان منافقان د چې رښتیا شروع کړی د الله رسول ماته سوء ځان نو او بس دغه خبره وا چې ما زنن زما سبا زم 2 سورلې می برابر کړی وي د ځان د پاره خصوصتیا را باندې غالب شولا دا غ سستی د غالبې دو په وجه باندې زه جهاد کې شامل نه کړی شوم هغه نه پاتې شوم د دې نه علاوه ما ته صغر گذر نه و رښتیا خبره وکړه چې په کومه خبره ده پاتې شو مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زه صحیح ده دا رښتیا خبره وکړه ستا په باره کې چې زمارت څه فیصله نه کړي داغه پورې انتظار هغه دوه نور صحابه کرام چې کومه عمر رسیدو او دا هلال ابن امیہ رضی الله عنه پکې بیا ډیر ضعیف او بوډا و عمرنا دا وی سره هم چې کومه داسې معامله وشوله نبی له سلام صحابه ته فرمایل چې دا درې صحابه کم پاتې شوی دي د دې سره خبرې بند کړي د دې سره خبرې نه کوي تر څو پورې چې د دې په حق کې فیصله نه راغلی د الله تبارک وتعالى تر طرفه چې دې سره څه معامله وشي هغه پورې به دې سره خبرې اترېم نه کوي هغه ستل خرڅول به پیوم نه کوي سلام کلام به نه کوي ختم کله چې دا کعب ابن مالک رضی الله عنه د نبی اسلام د خوان روزي ډیرو قبیلو ورته ویل ګوره زموږ کسان ورل نبی اسلام ته عذر وکړو نبی اسلام ول عذر قبول کسه ورته ونه خطابم داس عذر کړي وای کنه عذر بدل قبول کړي وای او مبارک ته وینا دي درو ویلي دي د دیوان جام ته وګوري ما رښتیا ویلي دي ما د نبی اسلام نو ورېدلې دي چې رښتیا ویل دا سړی ته کم دی نجات ور کوي او دروغ ویل دا سړی هلاکي ګوري وتر دی اخر انجام به هلاکتي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام د دې سره لین دین خبرې کول ارس ختم شو
پدې کې وخت تیرېده د فرمایي زما مسجد نبوي تراتلم د ځوانو پکې مانځه ته بدر راته 15 وخت ما به صحابه کرامو سلام کلام کو خو ما ته بچا جواب نه راکړ دم ډیر ګران کاری په نبی له صلوات و سلام مبارک په سلام کو بیا مې د نبی له سلام دا شونډې مبارکې سه پټه سه کولې چې دا شونډې وخوځولې کوي نه خوځولې که شونډې خوځولې خو مالې جواب راکړ کنه خوځولې ماته جواب راکړ یو به مې کتل چې شونډې باندې خوځېدې بیا به څه خپه شو بیا به مې کوشش کاوه چې د مخ کې سب کې ودرېږم مانځه کې چې کله نبی له سلام ګرځي په ما خو به نظر ولګي کنه چې زه به د مخ کې طرف کې ودرېدم مانځه ته او نبی له سلام په سلام راوګرځاو چې په ما به دا نظر ولګي دا مبارک په نظر کې ښکته کړي بل طرف ته وکتل مسجد نبوي کې د یو طرف پر آزاد بل طرف پر آزاد چې نبی له صلوات و سلام په ما نظر ولګي او چې نبی له سلام په زکولې دم سترګې به یو دم زمانه بل طرف ته واړ یې سخت څنګه شو ما هیڅ چاره څه خبرې نه کولې بس دغه ته کې زما د ترې او زوی زما ډېر زیات ملګری ډېر غب شپ مې وسره دا غيو باغ هغه ته ورلم هغه باغ ته سلام مې په وکړ چې مې وکړه هغه جواب نه راکړي ایمه ورته چې ته خو زما ډېر بهترین ملګری او زما د تر زوی تا ته فتره زه د الله او د رسول سره څومره محبت لرم زه څومره صادق یم نو ته ولې خبرې راسنه کې هیڅ جواب را نه قسم مې ورته ورکړ چې ستای د الله په ذات قسم هو یا زه څومره صادق انسان یم او تم ما ته زما د سلام کلام جواب نه راکې یا اگر ته سب دومره وي چې الله ورسوله اعلم د الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي خبره یې ختمه کړې دا غزنه راوپس شوم بازار ته لاړم سباله باندې بازار کې مسلمانانو سره سلام کلام کوم هیڅوک جواب نه راکړي چا سره اغستل خرصول کوم هیڅوک اغستل خرصول راسنه کوي سخت تنګ شوم حتی کې چې د ازمکه د خدای تعالی را باندې تنګ شو د خپل غریوان را باندې تنګ شو چې خدای اوس چرته لاړ شي بازار کې ګرځم څوک زمانو مخلي چغه وای چې کعب ابن مالک چرته دی خلک ورته سیپ اشاره کوي چې هغه دی خبرې نه کوي اشاره ورته کوي ما چې دا وسوي چې خواله مراغه هغه غسان بادشاہ را لګلو د غسان قبيله بادشاہ او ته چټ لیکلو روميو او بيدینو چې موږ د سیوريزلي چې تنه ویل سلام د خپل ډلې نه بار کړي نعوذ بالله تاسو را خبرې نه کوي تا باندې سختی کوي تکلیف کوي موږ تراشه موږ ستاړل قدر قیمت ورکو موږ ورته ډېر دولت درکو دې ستا قدر قیمت نه پیژني ما چې خط وکړل زړه کې مې چې خدایا دا را باندې بل امتحان ستاره طرف راغی کدا هم یو لوی امتحان شو دا یو امتحان کې ګیرم چې دا بل امتحان را سره دی دا قسم دا لاس نه ونیو چا چې دا خطر راوړ ما چې راځه را پسې کور ته میرا وستو تنور سر شیو دا تنور په غاړه ودرې د ملاقات میرا واغستو د تنور ته مخکته ورويشتو و مې سوځاو مې چوس پوښوي بادشاہ ته دی وای چې ما ته ضرورت نشته په خپل مخه باندې ځه غټ تکلیف ته کنه غټ برداشت صدمه برداشت کړي وه حتی دا دنیا را باندې نور تنگ شو ټینګ نشوم سلوي خورزي په دې ماحول کې تیر شوې سورزي سلوي خورزي چې سلوي ختم ورس کله تیر شولا نبی له صلوات و سلام صحابه راولېګل وې دیو ته وای د درو کسانو ته چې د خپل خزو نوم جدا شي دیو سره ژوندۍ مکوي به ما چې کس ته وکتل په جړه کې وته ما چې نبی له صلوات و سلام مبارک چې موږ د بیان جدا کې طلاق ورکو کنه څنګه نبی له سلام امر فرمایلو بیا د تابعداري ته ګوره طلاق والی نبی له سلام چې بیان تو ور کوي کنه صرف وسه خبره ترې باندې کوي قرواله باندې کوي سو به بس نبی له سلام چې طلاق مو ور کوي خو کور ور سره جدا کوي استوګ نه مکوي د خپل بیان سره نزدېکت سم کوي د خزوان دو ویلې ز کور دراله ما خپل بیبي ته ویل چې پلار کړه دې زه تر سوچ زما فیصله د الله تعالی په نه راغلي او زما خبر نه حل شي ترغه پورې د پلار د کور نه راځي ته د پلار په کور کې اوسېګا دا دوه نور صحابه کرام خصوصا هلال ابن امیہ ډېر ضعیف او کمزور و د نبی نبی رسول الله والسلام تعالی د الله رسوله خاون مې ډېر ضعیف دی کزه ته جدا شم د خدمت سو پښته دی مبارک ته اجازه ورکو خدمت کولای شي خو نور معاملات کو سره ساتي وې دی خو کعب بن مالک وې زما بیبي ماته ویل ډېر صحابه نور مشوره چا باز راکړه چې لاړ شه نبی رسول الله والسلام نه اجازه را واخله بیبي به صفاتی کېږي خو وینا ما وی چا خو ضعیف دي کمزوري دي عمر رسیدي دي زه خو ځان سړی ما کې ډېر حیا د نبی رسول الله مخ ته څنګه ودرېګم څنګه ورته غزر وکم پکه مخلې باندې ما چې نه دسنه چې کله مې بیبي جدا کړل
جبل سلع مدینه منوره کې یو ځای تاسو څوک تللی حجیانو به پیژني وی دغه جبل سلع ته اوچت وختم هلته مې خیمه ولګوله بس په دغه خیمه کې سملاستم چې خدایه تا ته په ژړا یم چې تا زما فیصله نه کړي ستا د جانبه کوم حکم نه راغلی زه به هم دلته په ژړا باندې سر یم کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک په جبل سلع خیمه کې پروت دی ژړا پر یاد کوي الله تبارک وتعالی ته چې 50 ورځې کله پوره شولې 50 ورځې په دې ماحول کې اسی چې 50 ورځې خپل پوره کله پوره مسلمانان ډله رسول سره خبرې اترې نه کوي غستل خرڅول نه کوي دا به کوم حالات دي ځکه قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې کله پتا سو باندې د ازمکه هم تنگ شولا د خپل سینه در باندې هم را تنگ شولا الله تعالی غو عذر قبول کړ ساره ټیم د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ کله ادا کړو وحی راغلا د دقه درو کسانو عذر الله تبارک تعالی قبول کو وارث سمت الله تعالی فرمایي دغه عذر مقبول له توبه قبول ده کم څه چې پیش کړی دي دا بالکل اشتیا وای عذر قبول کا نبی صلی الله علیه وسلم پس صحابه کرام ولېګل دا کم ناس کسان چې مسجد نبوي کې ودیم دا ډېر خوشاله د لاسه دیم به اختیار وجړل به اختیار د غډېر خوشاله د وجه نه دیم وجړل ځکه چې درې کسان صحابه کرام دا خو دې ملګری وو او د کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زه هر غزا ته حاضر شوم خو سیوا د تبوک نه چې تبوک ته نه حاضر شوم هر غزا ته حاضر شوم ملګری د صحابه کرام او صحابه کرام باندې وای چې اوس په من کم یو زر ور رسیدو امون با کعب بن مالک رضی الله عنه ته مبارک ورکو نو سو په خو باندې سوار شو س پیادل لاړل سیوزه پورې چې سفر خطا کو یو صحابي مبارک ته دا आवाज ډیر زیات تیز و په یو غونډې باندې ودرېدو او ته आवाज وکړ چې کعب بن مالک رضی الله عنه تا ته دې مبارک شي ستا توبه قبول ده استعوذ الله تقبل له دی خدای لاندې کم کسان چې په وخت روانو دي خدا فکر او چې موږ بزر ورسیږو خدای دغه اوخینا دا کم کس چې د سی आवाज وکړه دا आवाज په زر ورسیږو دا چې د خپل خیمه نه وروته د جبل سرع کې ډیر زیات خوشاله دي صحابه کرام ورته دا ورکی مبارکي ورکی دا چا چوتا اول دا مبارکي لګلې دا د خپل د تن کپړې راواغستل نور سره سنوي د تن د کپړې وستل او د مبارکي کې ورکړل دي هغه خوشحالي کې ورکړي چې دا ستاش ولې د ځان نه پاره د بل چا نه کپړې سوالي تور باندې راواغستل مدینه منوره نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي تراغه مسجد نبوي تراغه نبی صلی الله ورته فرمایي الله رسوله دا حکم د الله د طرف راغلی دا فیصله او کنه دا تاسو فیصله وکړه مبارک فرمایي دا د الله تر طرفه فیصله راغلی دا تاسو عذر چې کوم دی هغه مقبول نه دی فرمایي چې مسجد نبوي ته چرادل نه کېدم حضرت طلحه رضی الله عنه مبارک ما تر پاسې دو غاړه را تر کړه زیراونی ولم چې مبارک ته شاوي چې مو تو قتل جوړه وي ته دغه صحابي مبارک ما ته دومره ګران شو دومره ګران چې ما ته بکله مخه تر اته ما ته دا کیفیت را یاد چې دغه صحابي دی چې زما کله عذر مقبول کېده د ما تر پورته شی مالې غاړه را کړې ما ته ډیر زیات مقبول شو ډیر فون بیره تر راکړو یدي عذر مقبول شو ویل سلام مبارک ورته زیره ورکو او بیا چې کوم دی الله تبارک وتعالى په دیو باندې هغه بهار را وستو کم چې هغه نور کسان هغه تاسو ته مویل اتیاونه لفاسا هغه الله تبارک وتعالى په دې سورې توبه کې مکمل تور باندې هغه حالات واضح کړو او د دیوغه قزع او فزع وشولا رسوا پاتې شول دروغجن پاتې شول نبی له صلوات و سلام د مسجد نبی نو وشړل چې پلانې ته منافق پاسې غوځا ته منافق پاسې غوځا وګوره دروغ ورته څومره نقصان ورکو چې دروغ یو ویل هغه وختي تور باندې نبی له سلام په خوشاله کو او بیا نبی له صلوات و سلام د جمعات نو وستل هغه حالات ښکارا شو ټولو په جان د دروغجن دي منافقان دي او چا چې رښتیا ویل سید چې 50 ورځې ور باندې ډېر سخت تیرې شولې خو هغه ابدي سرمدي ژوندۍ ته هغه سخت ورته پاتې نشول موږ تاسو ته موږ دغه یو نصيحت ته چې دروغ ویل دا سړی هلاکي رښتیا ویل دا سړی ته نجات ورکړي حدیث پاک کې راځي الصدق ينجي والكذب يهلك موږ تاسو ته هم پکاري چې هر واقعي هر مسله دنیا هر ځای ده رښتیا معاملې کول پکار دي سیدا رښتیا معاملې کول لږ سخت وي او حلال ګټل او حلال معاملې کول پکاري او تاسو عوام بیا دم وایي کنه وای حلال رزق په ترغه پورې حاصل نه کې چې ځان دې پسې حلال کړي نه سوای کنه وای سمو وای ښا خبره باندې پوښوي حلال معاملې رښتیا معاملې هی ګرانی خو دې جان کې سنه سختیا ته خو بیا سختی نشته کنه ته بیا مزيدي
او حرام معاملې دروغ معاملې سټېمو پورې خوري اساني ورستو غره بیا حالات په دې دنیا هم خطرناک او تم خطرناک. الله تعالی دې موږ تاسو ته خبردار عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او علی